حرام مال باندې قرباني نه کیږي، حلال مال سره قرباني کوي. یاد وساتئ دا فقهي مسله دی چې حرام مال سره څوک صدقه هم وکړي او د ثواب نیت وي نو دا کفر دی. لہذا په حرام مال باندې قرباني هم نه کیږي. قربانۍ دپاره حلال مال ضروری دی. نو که چېرته څوک حلال مال نه ګټي هغوی باندې فرض دی چې حلال مال ګټي او قربانی په هغه صورت په باندې لازمی دی چې د مال حلال وي. په حرام باندې قربانی نشته دی. لہذا ای زما وروڼو، چا هم چې په کاروبار کې سود بوی وي، چا هم چې په کاروبار کې د رشوت یا د حرام خورۍ بوی وي، هغه له دې ګناه نه ځان وساتئ او په حق و حلالو روپو سره سنت ابراهیمی او سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځای کوي او خپل قربانۍ ښایسته وګرځوئ. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا قربانۍ چې دي په دې باندې به تاسو په ورځ د اختر خپلو قربانیو ځناورو باندې سورلی کوئ او جنت ته به دننه کیږئ. نو لہذا په حرام مال باندې قرباني مه کوئ او حرام مال باندې قرباني نه کیږي. حلال مال سره قرباني کوئ. رب مجید دې موږ ته عمل توفیق نصیب کړي. وما علی الا البلاغ.